الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 4 حرکات. دمه انشاءالله د حرکاتو تختی وایو. حرکات څه ته وایي؟ حرکات د حرکات جمع ده. حرکت وایي زبر زیر پیش او دارنګه دو زبر دو زیر دو پیش ټول ته حرکات ویلی شي. کله ولاړ زبر ته او ولاړ زیر ته الټا پیش ته بیا په دې کې دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین هم ویلی شي. دلته موږ د دغه حرکاتو زبر زیر پیش د دې مشق به کوو چې داسې طریقې سره ویلی شي. خو د هغې نه مخکې دا پېژندل پکار دي چې زبر ویسته زیر ویسته او پیش ویسته. ښه ګورئ ماشوم په دې خبره باندې پوهېدل پکار دي چې ټکي د پاسه کوم حرکت راشي ته زبر وایي، د ټکي لاندې کوم حرکت راشي ته زیر وایي او ټکي د پاسه چې کوم حرکت راشي ته پیش وایي. چې سر ریغون وي او ټکي د پاسه وي ته پیش ویلی شي. په دې تختې ته ورته صرف دومره خول چې زبر څه ته وایي، زیر څه ته وایي او پیش څه ته وایي. دوی نه سوایي هغه ته دو زبر دو زیر دو پیش ذکر نه کول او دارنګې ولاړ زبر یا ولاړ زیر الټا پیش ذکر ورته نه کول. صرف زبر زیر پیش ورته زده کول چې دا یې ښه یاد شي. دویمه خبره ده چې د زبر زیر او پیش مقدار ورته ښول چې زبر یا زیر یا پیش په یو ټکي باندې راشي هغه موږ څومره اوږدو. یاد ساتئ د زبر زیر او پیش مقدار چې دی هغه نیم الف دی. څومره وخت کې چې نیم الف ویلی شي دومره وخت کې موږ زبر زیر پیش وایو. دې نه سوا به نه اوږدو. که دې نه سوا اوږد کړی شي بیا به غلطیږي، بیا به ترې ولاړ زبر ولاړ زیر او الټا پیش جوړیږي. لکه ګورئ موږ سره یو مثال دی حمزه زبر آ. حمزه د پاسه زبر دی. بله خبره ده چې کله په الف د پاسه حرکات راشي بیا مې ته الف نه وایو، ښه بیا به ورته حمزه وایو. لکه ګورئ دا الف دی د پاس پې حرکت دی حمزه ده، بیا به اوس چې موږ وایو دا به الف نه وایو دا به حمزه وایو. ښه دا خبره مې یاد ساتل. اوس ګورئ چې موږ دلته کې دا حرکت وایو د زبر ده موږ به لنډ وایو، ډېر به نه اوږدو. حمزه زبر آ آ. اوس که چېرې اوږد کړی شي حمزه زبر آ، حمزه زیر ای، حمزه پیش او، آ ای او. غلط دی داسې ځکه چې دا زبر زیر پیش د خپل مقدار نه اوږده کړی شو. غلط شو. د زبر زیر پیش دا ولاړ زبر ولاړ زیر الټا پیش جوړ شو. یو خو دا خبره. بله خبره دا چې دومره لنډ عمونه ویلی شي چې د هغې نه سکون یعنې جزم جوړ شي، غولندی ته جوړ شي. دا به هم نه کوئ. لکه مثلا څوک داسې وایي حمزه زبر ا، حمزه زیر ای، حمزه پیش او. نو وګورئ په دې کې سکون راغی، جزم راغی، دا هم غلط شو. نه به ډېر اوږدولی شي نه به ډېر لنډولی شي، بلکې د نیم الف مقدار به دا حرکات زبر زیر پیش ویلی شي. ښه داسې به وایو. ګورئ ورته حمزه زبر ا، حمزه زیر ای، حمزه پیش او، ا ای او. ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو، ها هی هو. دې تخته کې هم موږ هغه حروف شنه لیکلي دي کوم حروف چې غټ ویلی شي. ښه لہذا هغه حروف به موږ په ډکه خوله باندې وایو، غټ به وایو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. غین زبر غا، دا په ډکه خولو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دا په ډکه خولو. ښه قام زبر قا، قام زیر قی،
قاف پیش قو قا قی قو دم په ډکه خلو غټ به ویلی شي. کاب زبر کا کاب زیر کی کاب پیش کو کا کی کو. وګورئ دا کاب چې دی دا ما نری ووي ځکه چې دا ما نری ویلی شي. د نری ویلو طریقه دا ده چې د دې د وینا په وخت کې اواز نه غټیږي، اواز بره تالو طرف ته نه خیجي، اواز بهر راوځي او د خولې دا وخت کې دا په شا باندې زور کوي. کا کی کو. او په دې قاب کې تاسو وګورئ نو اواز بره تالو طرف ته خیجي، اواز غټیږي. قا قی قو کا کی کو. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو. شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو. یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو. ضاد زبر ضا ضاد په ډکه خلو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو. نو ضاد په ډکه خلو ویل ښه پور ویل غزه پکې بره تل طرف ته خیجي. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو. نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو. را زبر را را چې ده که نه تاسو وګورئ په دې باندې زبر راغلی دی، ماشین لیکلی ده، په دې باندې پیش دی ماشینه لیکلی ده او په دې لاندې زیر دا مې توره لیکلې ده. را باندې کله زبر یا پیش راشي بیا په ډکه خوله ویلی شي پور ویلی شي ښه دې ته تفخیم وایي. وروستو بیا انشاءالله قواعد راشي او چې کله را لاندې زیر راشي بیا هغه را باریکه ویلی شي. موږ به دا را او دا را پور وایو په ډکه خولو او دا باریکه وایو نری به وایو. را زبر را را زیر ری ری را پیش رو را ری رو. طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو. دم په ډکه خولو ښه دا طا. دال زبر دا دال به زور کوي دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو. تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو. تال به هم زور کوي ښه. ورپسې سواد دی سواد هم په ډکه خوله ویل پور ویل. صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش صو صا صی صو. سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو. زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو. زا هم سخت ویل ښه. ضا زبر ضا دا زو به نرمه ویلی شي په ډکه خوله به وایو. ضا زیر ضی ضا پیش ضو ضا ضی ضو. نو دا ضا په ډکه خولو او نرمه مې وایو او دا ځا په نرمه ویلی شي ښه زو به ورکولی شي. زال زبر ذا اوس زال نرم ویل
زال زیر زی، زال پیش زو، ز زی زو. د زال د وینا په وخت کې مجبې سر رابار کوئ ښه. او ځینې مخکې ذات تېره شوه هغې کې مجبې سر نه رابار کوئ، هغې کې به غاښونو نه زو ورکوئ. سا زبر سا. دارنګې د سا د وینا په وخت کې به هم د ژبې سر رابار کوئ. سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. دا و تختی نمبر 4 حرکات. امید لرم تاسو پوه شوي. الله دې من تاسو له د قرآن مجید د صحیح وینا توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.